انقلاب انقلاب جمال باچا زنده‌باد جمال باچا زنده‌باد بام یو قدم یو یو قدم یو آواز یو اهم پیغام به هم ورکو نن به لږ واضحه کوو هم د امن جرګې متعلق په ضلع ملکنډ کې یو غلط تاثر خور شوی دی یو خدا خبره کیږي چې دوی د پولیسو مطالبه کوي نو زموږ نه د پولیس سره کار شته او نه د لیوي سره څه کار شته دا ټول یو د خره غوږونه دي مونږ له هغه کس په کار دی چې کم مونږ له دلته کې راشي د محمدزاده شهید قاتلان اصل قاتلان مونږ ته ښکاره کړي او د منشیات پروش کم چې د اوسه پورې د انتظامی مشرانو په پریس کانفرنسو کوي چې دا 65 کسان دي د پرون بل ورځ نه اوس هغه 65 چې دي هغه 165 کړله مونږ ورته وی دا 150 خو پکې ونیسئ کنه زموږ خو میشن دغه دی چې تاسو دغه منشیات پروش ونیسئ باقی چې کومګه د امن جرګې مطالبه ده نو مونږه د لیوي خلاف نه یو په لیوي کې د هغه خلکو خلاف یو کم چې د منشیات پروشو ملګری دي هغه په پولیسو کې ملګری دي هغه په لیوي کې ملګری دي او په انتظامیه کې دي نو امن جرګه د هغه خلکو خلاف ته لیوي ولا بټول خلک نه په دې لیوي کې خخه خلک هم شته دي خډه وټه والا خد د علاقې درنو خاندانونو سره تعلق لرونکي خلک پکې دي نو ځکه کول غواړو زګه چې یو خدا وایي چې دوی د بهر نه مشران راولي نو دا مشران چې دي دا خو تاسو په وینا راځي دا د جلات به ناستې د محمدزاده شهید د خاندان تاسو ټول رشتہ دار ناستې نو دا مشران په خپل نه راځي دا مونږ راغواړو چې راشه زمونږ سره ظلم شوی زمونږ سره زیاتې شوی اول خو په کار دا و چې دا کردار زمونږ د علاقې مشرانو ادا کړی وي خو چې هغوی نه ادا کړي زمونږ دپاره دا د بدقسمتۍ خبره هم ده او د شرم خبره هم ده چې د بهر نه مونږ مشران راغواړو جی باقي د خبره شوله څنګه چې مونږ ووایو چې مونږ خو په دې خوشحالیږو زمونږ د ضلع چې څومره سیاسي مشران دي چې هغه راشي او زمونږ سره په دې څنګ په څنګ وردېږي په دې قافله کې امن جرګه داسې یو تحریک دی د محمدزاده شهید د قتل نه پسو دا کوم تحریک چې روان دي دا غیر سیاسي تحریک دی زمونږ سره په جرګه کې ډېر ملګري دي د هرې پالټۍ سره تعلق دی خو امن جرګه به مونږ غیر سیاسي څنګه د اوسه پورې چلولې ده بیا به هم چلو دلته په سیاسي نظریاتو پابندي نشته په امن جرګه کې هر ملګری د خپل سیاسي پالټۍ سرګرمۍ جاري ساتي خو د څو پورې چې د امن جرګې پلیټ فارم استعمالیږي دا به غیر سیاسي استعمالیږي زموږ دپاره ټول سیاسي مشران د هغې ورکران دا قابل قدر دي ځکه چې مونږ په خپله سیاسي ورکران یو خو هلته کې دلته سیاست نه کوو د امن جرګې په